او یو دعا کوم چې خدایا کمزوري رور له چرته کې خور مه ورکوه. هغه رور چې هغه د خپل خور حفاظت نشي کولی د خپلو مجبورو له وجې نه، د خپلې کمزورتیا له وجې نه، نو هغه بې خوره همدغه شانته کې ساته، هغه له خور مه ورکوه. که رونو وژلې ده نو پسې ووژله. که فرض که هغه د غیرت په نوم باندې وژلی شوي دغه تورسرې، نو دا خو د غیرت مرګ نه دی چې ته خپله خور د غیرت په نوم باندې مړه که، هغه به یې په بوجۍ کې واچوه او بدبخته بیا دې په هغې باندې کفن او جنازه هم نه نصیب کېدله، نو هغه دې یوړله او په بیابان کې په پټو کې دې وغورځوله. دا د غیرت مرګ نه دی، دا د بې غیرتۍ مرګ دی، د بزدلۍ مرګ دی او د بې شرمۍ مرګ دی. په چا باندې دې څه شک شته؟ خپل دغه ته به انشاءالله چې چې ورسېږي. مونږ کمزوري یو، نو ته دومره کمزوری یې چې لکه د خپلې خور ته حفاظت نشو کولی. نو چونکې ستاسو والد صاحب وفات دی، په کور کې دې په وروڼو کې په چا باندې شک شته؟ نو کېدای شي چې زر تر زر هغه هم پسې لاړه شي د دې غم او د درد. الله دې نه کړي، الله دې هېڅ کله هم نه کړي چې هغه دې الله واخلي، ځکه چې دا به په دې هلک باندې به اسمان به پرې راوغورځېږي او ځمکه به پرې وشلېږي. د هغې وجه دا ده چې یو خوا یې پېغله خور په داسې مرګ بایللې ده چې د هغه خوار د سترګو اوښکې نه وچ کېږي او بیا چې د سر سوری د مور په شکل کې دې هم لاړ شي، نو بس دوی په ژوندینې باندې مړه شي. الله دې هېڅ کله هم نه کړي چې هغه مور ته خدای واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان ما او پرون نو بله ورځ د مازدیګرې 5 بجې د تنګي پولیس ته اطلاع وشوه چې د تحصیلي تنګي سره خواته یو کلی دی پاڼجرنده، په هغې کې یو لاش پروت دی. د تنګي پولیس دغه ځای ته فوراً ورسېدل او هغوی چې کله دغه لاش په بوجۍ کې چونکې بند شوی و، بوجۍ چې هغوی کولاو کړه نو هغه د یوې پیغلې جینۍ لاش و چې د هغې عمر تقریبا د 20 او د 22 کاله ترمنځ و. پولیس دغه لاش په خپل تحویل کې واخیستو، تقریبا ماښام ماسخوتنه پورې د هغې ورثه میلاو شو. تعلق د تنګي سره خواته د شړومی صاحب د کلي سره دی. دا وخت موجود یم د دغه د چا چې دغه خور وفات شوې وه، په بوجۍ کې بنده کړی شوې وه، په د هغې په ځای کې موجود یم. ما سره د هغې رور ولاړ دی، د هغې بل یو تره ماما ولاړ دی. دغې باندې خبرې کومه، خو د دغې نه مخکې چې څومره معلومات ما ترلاسه کړل، نو د بیګا د شپې نه تر د اوس وخته پورې زه یو سوچ کومه او یو دعا کومه چې خدایا کمزوري رور له چرته کې خور مه ورکوه. هغه رور چې هغه د خپلې خور حفاظت نشي کولی د خپلو مجبورو له وجې نه، د خپلې کمزورتیا له وجې نه، نو هغه بې خوره همدغه شانته کې ساته، هغه له خور مه ورکوه. قدرمنو کتونکو، په دغې کیس کې د تنګي پولیس لګیا دي، خپل انویسټیګیشن کوي، له هغې فاینل نتیجې ته نه دي رسېدلي، خو ډېر سوالونه پیدا کیږي چې دغه پیغله چا ووژله. که فرض که مونږ یوې لمحې له دا فرض کړو چې هغه په کور کې چا وژلې ده، چونکې د هغې پلار وفات شوی دی، صرف یې رونه دي، نو هغه که په کور کې رونه وژلې ده نو پسې ووژله. که فرض که هغه د غیرت په نوم باندې وژلی شوي دغه تورسرې، نو دا خو د غیرت مرګ نه دی چې ته خپله خور د غیرت په نوم باندې مړه که، هغه به یې په بوجۍ کې واچوه او بدبخته بیا دې په هغې باندې کفن او جنازه هم نه نصیب کېدله، نو هغه دې یوړله او په بیابان کې په پټو کې دې وغورځوله. دا د غیرت مرګ نه دی، دا د بې غیرتۍ مرګ دی، د بزدلۍ مرګ دی او د بې شرمۍ مرګ دی. یوازې تا خپله خور ونه وژله، بلکې هغه دې بې عزته هم کړه. د هغې د مړینې تصویر د یورپ او د امریکې پورې خلکو په سوشل میډیا باندې وکتو. نو ته څنګه غیرتي؟ غیرت دې ته وایي چې خپله خور دې مړه کړه او بیا دې دنیا ته هم ښودله، بیا دې په هغې باندې کفن هم نه نصیب کېدو، په هغې باندې د جنازه هم نه نصیب کېدله. د پولیس مخې ته یو دغه سوال دی چې اصل قاتل څوک دی. که فرض که مونږ یوې لمحې له دا فرض کړو چې دغه تورسرې خپل رونو نه ده وجلې، بل چا وجلې ده، نو بیا هم سوالونه مخې ته دا راځي چې دغه پیغله چا ووژله، د هغې ګناه څه وه، په څه ګناه باندې ووژلې شوه، او بیا دومره د بېدردۍ د مرګ نه پس چونکې د هغې په مرۍ باندې زور کړلی شوې ده،
او په دغه باندې وجلې شوې ده. خو بیا د ظلم انتها دا وګوره چې انسان چې اشرف المخلوقات ورته ویلی شوی دی هغه ته بیا په بوجۍ کې بند کړې د زناور په شانته کې بیا یو سي په پټي کې هم وغورځې او دا بې کوره هم نه وه بې څوکه هم نه وه خاندان لري کور لري. دغه سوالونه دي تنګي د پولیس سره مونږ په کنټیکټ کې یو چې هغوی کله هم فاینل شي ملزم گرفتاري وکړي فاینل ملزم دغه تفتیش په دغه پوره سټوري به مونږ ستاسو مخې ته راوړو مونږ سره به اوسئ. ما سره دا وخت دغه پیغلې رور ولاړ دی د هغه سره یو څو خبرې کوم. السلام علیکم ګله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څه نوم دی وروره؟ سید الله جی. سید الله جی ډیره د غم او د درد لمحه ده. بالکل جی. دا راته ووایه چې څنګه خور دې ووجلی شوه په چا باندې دې څه شک شته؟ یاره سر جی مونږ غریبانان خلک یو په دې ځای کې مزدور کاره خلک دي کلي ته هم پته ده د محلې ته هم پته ده زمونږ د چا سره څه بد نه دي چا سره هم څه بد کړي نه دي الحمدلله ډېر په عزت هم په دې ځای کې ژوند تېر کړی دی. مونږ سره زیاتې شوې دی هر چا چې کړی خپل کړی دی د کوره شوې پردي کړی دی هر سړي چې کړی دی الله دې بس تباه و برباد کړي ظلم یې را سره کړی دی. صحیح. باقي انشاءالله چې پولیس مونږ له ښه اعتماد را کړی دی چې مونږ خپله دغه چالو کړې ده او که خیر ډېر زر به ورسي حل به راوځي. خپل دغه ته به یو خبره انشاءالله وکړه چې ورسي چې مونږ کمزوري یو جی. نو ته دومره کمزوری یې چې لکه د خپلې خور ته حفاظت نشو کولی؟ حفاظت هم ولې نشو کولی مونږ داسې توره شوې نه ده چا سره ګیره شوې نه ده په څه خبره باندې یو سړی د ما ته و چې یاره مثال په طور باندې دا خور د چا سره ګیره شوې ده څه دغه خو وي که نه د هغې دغه وي راشي وجه وي که نه په څه خبره تا مړه کړې سړی ورسره چا نیولې دی وجلې دی ورسره که سړی نیولی شوی سړی ولې مړ نه شو؟ پوه شوې ولې د چا څه زنانه ذات به د چا سره څه زیاتې لکه وکړي صحیح. پیغله خور یا پیغله ښځه به د چا سره څه زیاتې یو وکړي. تپوس تر نه بل کومه په تا ذکر وکړه که د کوره را سره شوی نو چونکې ستاسو والد صاحب وفات دی په کور کې دی په وروڼو کې په چا باندې شک شته؟ نو بس وروڼه خو زما یو داسې دی چې هغه هم غریب و بار دی لږ موږ نه هغه خو ډېر یو ساده او عجزه انسان دی هم بس مزدور کار او غریب سړی دی مزدوري کوي لکه زمونږ بل هم دی هغه هم بار دی لکه هغه هم داسې مزدور کاره دی پوه شوې او هغه هم چنچي منچي چلیو او باقي لکه مونږ داسې څه دغه دعوه په چا نه ده کړې او باقي او نو شک خو شته ولې نشته دی پوه شوې او پولیس پکې خپل دغه به وکړي انشاءالله. په چا دی ټیک ته به دغه ته نه یم چې په چا باندې دی ښه دا راته ووایه چې مور دې ژوندی ده په څه حالت کې؟ نو سر جي مور کې خو داسې حالاتو کې پراته ده چې ډاکټران دي راځي انجکشن یې ورته کوي پوه شوې بل د هغې 500-600 پورې شوګر خیږي کمزورې ده ښایي کمزورې ده د زړه بیمارۍ نه ده زما ماما دی لکه هغه د دین مشره ده تقریبا او بس څه به لکه د دې نه بعد د هغې څه ژوند دی هغه په نشو کې پراته ده بېهوشۍ په حالات کې روچته شي غمونه وواله پوه شوې بل دغه یو زموږ دغه یو خوراکی وه اورې ستاسو نورې خویندې نشته؟ یو خوراکی هم بله دغه واده شوی جي او دا یو خوراکی هم د دې داسې خیال د دې ساتلی دی چې ډېر بس د یو ملګري په شانتې عمر یې تېر کړی دی. خوشحاله اوسې الله دې هر چا چې را ظلم کړی خدای دې تباه و برباد کړي خدای دې دغه خپل انجام ته ورسوي که هغه ستا د کور چا کړی وي هغه دې هم خدای تباه کړي که به هر چا کړی وي هغه دې هم خدای تباه کړي. د دغه جینۍ د ماما سره څو خبرې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څنګه له څه نوم هم دی؟ زما مسلم استاد نامه ده. ښه جی. او زه اوسېږم په جانوکو میره باندې. جانوکو میره کې اوسېږئ. مسلم استاد دا راته ووایې چې نوره خبره خو مونږ واورېدله خور دې خپله خور دې په څه حالت کې ده؟ یاره جی خور مې ښه په بورې حالات کې ده دې وخت کې چې هغه د ځانه خبر هم نه ده زه پرون راغلی یم خو کور ته ور نه رلم د دې وجې نه چې زه پخپله هم په دې غم او در کې زه ډېر خفه شوم چې ځکه ځوانه جینۍ او دارنګې زما خورزه بې ګناه بې خطا مړه شوه نه ورسره څوک مړه شو نه یې پسه ګناه ګیره کړه او بل دې روغ پاتې کېږي او دا دې مري نو په دې ظلم باندې خفه یم بل جي هغه چې کوم دی نو بیماره وه د مخکې نه او د دې غم درس هغه نور هم بېهوشه پراته نه نو زه ورسره اوس ورلم یو ساعت دپاره تسلي مې ورکړه چې اولاد دی بس شهادت یې مه خبره وه خو هغې وی چې زما زړه
بس نشي زما زړه دا برداشت کولی نشي او زه ختم یم نو کیدای شي چې زر تر زر هغه هم پسې لاړه شي د دې غم او د درد الله دې نه کړي الله دې هېڅ کله هم نه کړي چې هغه دې الله واخلي ځکه چې دا به په دې هلک باندې به اسمان به پرې راوغورځېږي او ځمکه به پرې وشلېږي د هغې وجه دا ده چې یو خوا یې پیغله خور په داسې مرګ بایللې ده چې د هغه خوار د سترګو اوښکې نه وچ کېږي او بیا چې د سر سوری د مور په شکل کې دې هم لاړ شي نو بس دوی په ژوندینې باندې مړه شي الله دې هېڅ کله هم نه کړي چې هغه بې څوکه پاتې شوله او بچي ماشومان دي او پلار د دوی نشته لیکن موږ هم خفه په دې ځکه شو چې د دوی د سر سوری ورک شه او دغه مور هم چې دې لاړ شي نو بیا داسې ماشوم د دوی بس ژوند د دوی هم غرق شه او دا ګولۍ خوري او دغه چې بې هوشه دي دا ماشومان نو موږ ورته د لاسه وایو خو په د لاسه ماشوم چې مور نه موندلې نو د ماشوم ته ته ډېرې د لاسې کوه نه یې مني موږ دا دې خفه یو جاړو نو دا خو زما خورینه دي او جدا دي خو بیا هم درد دی خو راسه شته دی که نه په دې ظلم باندې ډېر خفه یو صحیح ده مسلم استاذ که د وینې رشتې هر څومره لرې شي خو هغه جدا کېږي نه دا ستا خپل اولاد دی خپل بچي دي دعا ګویو چې الله ستاسو دا غم اسان کړي او چې ظلم کړی نه بس خدای دې خپل انجام ته اجر او بدله درکړي او الله دې دقسې انتظامي والا در سره ولاړ یو چې څومره موږ نه کېږي تر د اخري لمحې پورې در سره ولاړ یو د شپې هم درته حاضر یو د ورځې هم درته حاضر یو چې څومره موږ نه کېږي نو موږ در سره انشاءالله د پښتنو په شانته کې په کلکه باندې ولاړ یو ستاسو دې الله قدر او عزت وکړي سره د دې انتظامیې والا او زمونږ هېڅ ښه ښایسته شیان زمونږ نه خبرې دی چې هغوی اخیستي دي او هغوی خپل انکوایري کې بالکل ښه محکم لګیا دي خو هم د هغوی چې زمونږ ستاسو غم نه دی دا زمونږ غم دی نو بس دې تاسو سره دی الله ډېره خوشحاله کړي او ډېره د تاسو د اجر او بدله دې دی الله دا کې موږ به په دې څه وایو د الله کار دی نو بس دعا ګویو چې الله تنګي پولیس ته هم دومره همت او بریالیتوب ورکړي چې تر اصلي قاتله پورې زر تر زره ورسوي الله دې هغوی ته هم د امتحان آسان کی خوشحاله اوسئ جی